یو دوه ملګري رامو او شامو یو کلي ته په چکر لاړ شي. هغه ډېر ښایسته وي. هر خواته ښایسته ښایسته غرونه او هغې کې به چینې بهیدې. دا دواړه چې هغه وګوري هغې ډېر خوشحال شي. رامو شامو ته وایي: ای شامو، دا وګوره کنه څومره ښکلې نظارې دي. داسې نظارې خو زموږ په کلي کې هړو شته دی نه. او مړه، خو دومره م پکې څه خاص نشته چې ته یې دومره صفتونه کې. مړه شامو، یو خو ته ډېر منحوس انسان یې. هر څه کې تا لکه مې ښکاري. پته نشته چې دا بابي مې تا کې داسې څه کتلي چې ته یې واده کړی یې. دی دا خبرې کوي چې په دې کې یو ډېره ښایسته مرغۍ راشي او د دوی مخې ته کیني. نو رامو بیا وایي: شامو، دا وګوره کنه څومره ښکلې چنچڼه ده. راځه چې دا راټینګه کړو او کور ته یې یوسو. هغې به رانه ډېر خوشحاله شي. رامو، دا ته څنګه خبرې کې؟ ما اورېدلي دي چې په دې ځای کې ډېر پیرین دي. هسې نه دا پیرینۍ یي او څه ګړبړ ونه شي. مړه شامو، ما وې وام ته به ډېر بهادر یې. ته خو ډېر ویرېندوکې وختې که نه. لرې اخوا شه مړه. ته اوس ما ته ګوره چې زه اوس دا چنچڼه څنګه راټینګوم. رامو بیا چنچڼه راټینګه کړي او په یو ډبي کې کیږدي او ډبی راوالي او هغې دواړه بیا د هغه کلي نه راشي خپل کلي ته. رامو چنچڼه خپل کور ته راوړي. د هغه لور پینکي چې چنچڼه وګوري نو هغه ډېره خوشحاله شي. په دې کې د رامو ښځه هم تولسي هلته کې راشي او رامو ته ووایي: مړه رامو، یو خو ته تا اوس دا چنچڼه څله راوسته. اوس به دا څوک ساتي. رامو چې دا خبره واوري نو هغه په خندا شي. مړه تولسي، یو خو ته وړې خبرې نه سمه غټه خبره جوړه کړې. دا وړه چنچڼه ده خو دې کور کې به درته یو ګوټ کې پرته وي که نه، تا نه څه خوري. اخر کار رامو خپله ښځه راضي کي او هغه چنچڼې ته یو پنجره والي او د خپل کور په میدان کې کیږدي. نو یو څو ورځې پس یوه شپه د یو ښځې اواز راځي. نو رامو چې کله هغه اواز واوري هغه ډېر وویرېږي. یا الله خیر، په دې شپه باندې دا د ښځې اواز د کوم ځای نه راځي. زه ورځمه، دا چې څوک دي. رامو د خپلې کوټې د دروازې نه راوځي او چې کله د کور میدان ته راشي نو چې وګوري هغه اواز بند شي او هلته کې څوک هم نه وي. خو رامو چې کله پنجرې کې چنچڼې ته وګوري نو چنچڼه ورته ډېر په غوسه کې ګوري. رامو چې ورته وګوري نو هغه ډېر وویرېږي او زر خپلې کمرې ته راشي. په سباله رامو یو ملګري سره دا خبره بیانوي نو ملګری چې واوري هغه ډېر وخاندي. مړه رامو، یو خو ته دومره په زول خبرې کې. ستا د کور میدان ته به یوه ښځه راځي او هلته به چغې وهي او بیا به د هلته نه ځي. ته خو عجیبه خبرې کې. دا خبره دې ما ته وکړه او ګورې که بل چا ته دې وکړه نو هغه به وایي چې دا څه لیونی دی. روي ورته دا خبره وکړي او هلته نه لاړ شي او رامو خپل کور ته راشي. خو رامو ته د ویرې نه خوب نه ورځي او په شپه کې بیا هغه اواز شروع شي. نو رامو خپې له خپې راوځي او چې وګوري نو د هغه په میدان کې یو بلا ولاړه وي او هغه په خندا کې وایي: رامو خو ډېر ښه کار کړی دی چې زه یې دلته کې راوستیم. دلته خو ماله روزانه د انسان تازه تازه غوښه میلاویږي او زه چې دا خورمه نو ماته ډېر خوند راکوي. رامو، ستا ډېره شکریه.
د رامو په مخ کې هماغه بلا لاړه شي او دا نه بیا چنچڼه جوړه کي. رامو چې دا وګوري هغه بېهوشه شي او چې کله هغه په اوش کې راشي نو هغه په خپله کوټه کې وي. نو تولسي ورته بیا وایي سړیه ولې هېر شه، ته خو بېهوشه شوې وې که نه، دا تا باندې څه چل شوی و، تا خو مونږ ډېر وویرولو. رامو ورته بیا ټوله کیسه بیان کي. تولسي چې کله هغه اوري نو هغه ډېره غوسه شي. ما درته وی نه، خو ته زما چرته منې، زما چې نه منې نو دغسې غمونو کې به ته نښلې. اوس درته زه یو خبره کوم، داسې چل به وکړو چې دا چنچڼه به بل چاته ورکو، نو موږ به دې چنچڼې نه هم بچ شو او چې دې کې دا کومه بلا ده هغې نه هم بچ شو. او ښځې تا صحیح ووې، زه اوس ځمه او د دې څه غم کومه او دا چاله بار ورکومه. رامو هغه چنچڼه راوالي او کور نه راوځي. نو په لاره کې هغه خپل ملګري روي سره ملو شي. روي چې چنچڼې ته وګوري نو هغه یې ډېره زیاته خوښه شي. نو روي ورته بیا وایي رامو تا دا چنچڼه یادوله، ظالمه دا څومره ښایسته چنچڼه ده او ته وایې چې دا بلا ده. ورک شه مړه، ته خو ورته وګوره څومره ښکلې او ښایسته ده. وروره که ستا دا مرغۍ ډېره خوښوي نو ته یې واله، زه ځمه، زما چېرته کار دی، زه به 2-3 ورځې پس راځمه، همره ته ځان سره سنباله که، صحیح ده. رامو خپل ملګري ته هغه چنچڼه ورکي او هغه ملګری بیا لاړ شي او کور ته چنچڼه یوسي. د هغه زوی چې کله هغه چنچڼه وګوري نو هغه د پنجرې نه راوباسي او لاس کې یې ونیسي. بیا ماښام هغه هلک راپاسي او هغه چنچڼه راوالي او چې څنګه یې په لاس کې ونیسي نو د هغې نه بلا جوړه شي. دا خو راله نوی ځای ښکاري که نه، اوس به زه د دې ماشوم دا ښایسته غوښه وخورم او دې نه به زه نن مزې والم. هغه بلا راخته شي او هغه ماشوم وخوري. په سبا چې کله د هغې پلار او مور هغه ماشوم وګوري نو هغوی چغې کي او ډېر وویرېږي. په دې کې د کلي ټول خلک راشي او هغه ماشوم چې وګوري نو هغوی ته ووایي روي وروره ستا دا زوی چېرته انسان نه دی مړ کړی، دا ټیک چېرته بلا ملا خوړلی دی، انسان دومره ظلم نشي کولی. هم په دغه وخت کې د هغه کلي پجاري راشي. روي زویه خیر دی، په دې باندې صبر وکړه، تاله به الله تعالی په دې باندې غټ انعام درکړي. په دنیا کې هر رنګه خلک شته، خیر صبر وکړه. ستا خبره صحیح ده، خو زه اوس په دې نه پوهېږم چې دا زما زوی انسان مړ کړی دی او که نه دا چېرته بلا ملا مړ کړی. تا ته اوس په کار دي چې ته اوس په دې چنچڼې باندې نظر وساتې، کیدای شي دا دې چنچڼې مړ کړی وي. هغوی هغه چنچڼه د کلي په منځ کې یو بوټي لاندې کیږدي او ټول کلیوال ورته پټ شي. نو چې کله ماښام شي نو د چنچڼې نه بلا جوړه شي او هغه وایي بېګا خو مې دغه ماشوم غوښه وخوړه، هغې خو ډېر خوند وکړو، اوس ورځمه بل ځای له. بیا هغه بلا د هغه ځای نه لاړه شي. کلیوال ټوله نظاره په خپلو سترګو وګوري او ډېر وویرېږي. خپل منځ کې مشوره وکړي او بیا ټول لاړ شي او د پجاري خواته ورشي. نو پجاري ورته وایي چې تاسو لاړ شئ او ماته رامو راولئ. هغې لاړ شي او رامو ورته راولي. رامو چې کله پجاري وګوري نو د هغه په خپو کې پرېوځي، د هغه نه معافي وغواړي. نو بیا راشي پجاري او څه دم مم کوي چې په دې کې پې هغه بلا راشي او ورته وایي تا له جوړې زما د کمزورۍ پته ولګېده که نه، ته اوس ما دلته کې نه پرېږدې، ظالمه دلته مې پرېږده که نه، زه تا نه څه خورم. بیا پجاري هغې باندې دم واچي او هغه واپس ترېنه چنچڼه جوړه کړي. هغه پجاري بیا رامو ته وایي چې راشه او دا چنچڼه یوسه
او په هغه ځنګل کې پرېږده. رامو بیا هغه چنچڼه راوالي ځنګل ته یې بوځي او هلته کې پرېږدي.